فضیلت د سجده سجده یو رکن دی فرض ده په منځ کې او دوه سجدې په یو رکعت کې مفروض دي او څه اختلاف پدې کې نشته په دې کې د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضیلت ہے سجده رکعت شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې فرمایي اقرب ما يكون العبد من الله چې کله الله ته بنده ډېر نږدې وي په کوم حالت کې وي چې ساجد وي حالت د سجدې کې الله ته بنده ډېر زیات نږدې وي ولې په تذلل حالت دی مخ او تندې اشرف الاعضاء او ځمکه په ټول مخلوق کې اذل شی دی ولې اذل شی دی کله په ګرځي د پاسه کله په دسماته ورځي نو ډېر کمزور شی دی نو دا اشرف الاعضاء ته په اذل الاشیاء باندې کېږي دا ولې کېږي اتباع لله تبارک وتعالى او خصات ته خوذلی وو بار بار یې چې زمانه غلطی نه ده شوی الله دې په خوشاله بیا درته एकदम بیا एकदम نو په دې الله دې زیات خوشاله استاد یو سړی راګیر کی وحیدی جرمانه درناخلی ور به کی ها کا شابه دا کارو کړو او به کی او کله ته وایي دا پوزا راکاګه خدا دا تندې په داس مخ کې دا نو مړ باندې کې خدا سي وو نو دا ډېر ګران کار دی او دا موږ په خوشه او په خواهش باندې الله تعالی او دې کې ډېر اظهارات دي دې کې اظهار د قدرت ته باهره او د عظمت عظیمه د ذات الهی چې کمزور یم مانه که څه غلطي دلته کېږي په صورت د استکبار الله ز معافي غواړم د پوزه راکاږه یو معافي شو او زه ستاسو عظمت اظهار او د خپل تذلل اظهار نو دا الله لوی قدرت ته ومانه دا الله عظمت ته ومانه دا الله شان ته ومانه نو ځکه الله په دې ځای خوشالي کوي زه په څه شي قال يا رسول الله من ربنا يوسع قال شک مکه کوي چې دا سپو مې نه ده قال لا يا رسول الله قال هل تمارون يا تمارون بالشمس ليس دونها صحاب شخصنا كقول مراد الرجل بالشمس قال لا قال فانهم ترون كذلك الشك فكيونك والتفصيل وتشوروا يحشر الناس يوم القيامه فيقول اواز کوشي من كان يعبد شيئا الله فوازه فليتبعه الله بالشمس متکیری او چې دا قمر کړي قمر به مستحضر کی چې دا بوتان وګړي بوتان به مستحضر کی څومره معبودان باطل دي دا ټول به مستحضر کی ومنهم من يتبع الشمس او دې مدرک کې ممدح خبره کیږي چې موږ په دې نور عبادت کوو چې موږ بچی او موږ بچی ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الامه كان بحر الامه دا امه فاتشي امه مراد امه دعوت قرینه بدا الله منافقین بگی پکې وياتيهم الله ويقول الله والراشي انا ربكم والله وتقبل صفات ذات ونخي كم الله وصفته ويقول انا ربكم ويقول هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه وياتيهم الله عز وجل فيقول انا ربكم ويقول انت ربنا فيدعوهم الله وتواضع کی کلا دے رہا ہے ويضرب الصراط بين الظهرانين بين جانبي جهنم ما ویل چې جهنم د پاسه دی او منكم الا واردها من بينه دا اول اغتر يجوز من الرسل بامته مع امته وذكر له مساله راغله يلوم به بصيرات تیرېدل د نبی اسلام او دا غوښتل څه خبره ولا يتكلم يومئذ احد الا الرسل نور خلق قليلا وخبر نوزي کله هيبت راشي خبره نشي کول جبه تام تړای شي نشي کوله به پیغمبرنا او پیغمبر بسوي اللهم صل الله اکبر دومره لوی ذکرات کار دي اللهم صل یا خدایا ته سلامتی راوړي فماهم او په مت باندې او په جهنم کذالک کوم دي مثل شوق السعدان شوق ازغیت او السعدان بوټي دي دقه کوم دي دا هغه بوټي ازغیت معول بعض ازغیت غیر ذکر یې راکنه هغه دغه بعد داسې وي دقه کوي دقه پونډې ولګېدلې وي لکه کبانو ته خلک په دریاب کې پونډې کبانو ته بعض خلک په دریاب کې پونډې لګي پونډې ما خپل کبانو ښکار کړي د پونډو مختلف قسمونه دي یو قسم د پونډې داسې دی چې هغه کې وته چینجې واچي او مې بنسي او یو قسم د پونډې داسې دي چې هغه دقه تګي وږي هغه راکاږي هغه کې څه دغه نه چي چینجې نه چي په بازارونو کې ملاويږي
هغه بلا شي وي نو هلته کې په یو غټاري په هغې کې تړلي یو کس هلته ولاړ یو دلته او په شړنګاري راکاږي داسې راکاږي شړنګ ورکوي او بره راکاږي نو کبان خو په دې دریاب کې منډې تړلې وایي که نه نو هغې کې دا کونډې نښلي د چا خېټه کې نښلي د چا بستر کې ونښلي د چا په لکۍ کې ونښلي نو دا راکاږي نو بیا راوباسي نو دا هغه کونډې دي مضبوطې کونډې دي دا په خپله به داسې به کېږي او چې کوم سړی په صراط قدم اخلي دې غاړه کې ولاړې نیسي به او غورځوي به الله دې موږ سره کړي هذا مثل شوك السعادات نعم فإنها مثل شوك السعادات وقصتك بهيئت فقدر كده غير ألا يعلم قدر عزمها إلا الله ولجهنميان غدرتي تحسب غرضوي بخلق ولا نسبة فسبب ذا أعماله تجاه عمل دير خراب دي وم نمبر جهنم تبع وغوزان بلکې په خبره تجاه عمل کمزوري دي لکه دم ارجع خپل درجه ده د اعمالکم الته درجات په اعتبار ده اعمال دي ورضيبا فمنهم من يوبق وهلاك بشفاء عمل يوبق اغتا كم مؤبدين دي ومنهم من يخردل بجره غالة بوغردولش غالة بوغردي اذا سنة باتشي ثم ينجو حتى اذا اراد الله رحمة من اراد من اهل النار ده كافر داس مثال دي اذا اغيبا بوجود کے کفر دي داس جامع چه اغا بالکل پاکے دو والا دي هغه داسې داغ پوخ داغ پې لګېدلي چې هغه پاک کېدو والا دي نه پاک کېږي نو به د ټول په جهنم کې وپرتئ مخکې ده اراد رحمة من اراد من اهل النار امر الله الملائكة ان يخرجوا من كان يعبد الله ويخرجونهم ويعرفونهم باثار السجود ورته معلومیږي چې ګناه کبیره دا سړی د ایمان نه نو باسي ټیک څه خبره دا دي مصیبه وحرم الله على النار ان تاكل اثر السجود ما تبع يوضع الامتيازات ذكريبي ويخرجون من النار فكل من آدم تأكله النار إلا أثر السجود ويخرجون من النار قد امتحشوا سكار الشبيبي ويصب عليهم تقول بعد كساني رست بيا بدات خلق فكراشي يقول لم يعمل خيرا قد تسجدين من لكوه أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من خير أبا مباسي أخذ ترتيب ذا مباسي ويصب عليهم ماء الحياة اذا قد صبر مسبب تري فينبتون زرغون بشي ده تشبيه لها زرغون بشي كما تنبت الحبة ما يقولوا كي حبة اغذاني توجي خلقين خوري او حبة اغذاني كريه كر ودي ولا في حميد السيل فمعنى ده محمول سرري لك سيلابي فغالو خرزي وتنقولي وقتا ده غزيت يخمي او ده غزيت نمجنموي او بو دریږي مرتنا بیگی ته نورم په لګي د دریاب د غاړو د سبزه ډیره خشته او مزیدار کنه ګوري ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ورته قضاء التشورو دا او دا مثلا شورو دا ويبقى رجل بين قضاء سو په شپږ غنټې د دنیا کې به ارسو شي لیکن بعض خلک ورستو جنت ته ځي بعض چې کوم مالداران دي هغه دوی تاریخ او چا باندې به حشر دا ورځ داسې تیر شي لکه رکعتای الفجر وګدا خدا بچا ودای تیر شي لکه ما بین العصر الى المغرب بچا به تیر شي 1500 کالا 15000 کالا سال په سنه 50000 استاد الله نظام دی ويبقى رجل بين الجنه والنار لما اخر ذا نار بدخول في جنته مقبلا وجهه قبل النار يا رب اصرف يا لل ومقدم على اورنا ما لقي مخص وذو واحرق الزكاه والاخير فاسق لك بسوزي لم يعمل خيرا قط ولا دي دخل دي زکات تطویل کېږي تاو هغه ګرمایش حضور فضولما ويقول هل عسيت درته دې خپل معنا کوم ها آیا ستانه دا امید کېدی شي استفهام تقریری دی یعنی امید نه کی عسيت هل آیا ستانه دا توقع دا امید کېدی شي یعنی او کېږي استفهام تقریری ان فعل ذلك بکات دا کار د سره حکم ان تسال غیرها نو بل سوال کوي ستانه خو دا امید کېدی شي کنه بل باو تاسو وخت لوړو بلکې جبلي ويقول لا وعزتك بلنكم ويعطي الله عز وجل ما شاء من عهد وميثاق انما قسم استاق ذاتي زما دي خدای وي ما دي دو عبادت چې قبل سوال مې وکړ الله وي مخواري دورنا فاذا اقبل به على الجنه راى بهجتها سكت ما شاء الله يدخل القصبون يقول ثم غير بقدمه عند باب الجنه الله لكم الذيك ويقول له عليه فقد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألته ويقول يا رب لا أكون أشقى خلقك سبيرة ومن مكان باقي جزومنا في غسبيرة دي
دروازې ته نږدې که کنه ويقول فما عصيت ان اعطيك ذلك الله تسأل دا توقع نه کیږي ګوره چې کدا شي درکم دا توقع نه کیږي ما عصيت الله تسأل غیره چې بل باور کې دا توقع نه کیږي چې بل باور کې بلکې ويقول لا وعزتك لا اسال غيرك دا مطلب دی چې دا یو پټي جنت دروازه کې کېنه خلک خو به خوشاله یحیا واګانې خو لګي کړه ويوتي ربه ما شاء او دې غریب زړه کې تیریږي نه چې ما بدن نه کی ټول عمر جهنم کې تیر کړي او یریږي باب ته جنت او غوړم بیا به ته ور شغال نه کی من عهد وميثاق ويقدمه الى باب الجنه فاذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النذر والسرور فيسكت ما شاء الله يسكت التوادي كلي وغير بأدخلني الجنه بل ذکر راځي دې به یو نیر او یو اونه به ویني هغه سره لګي وبري هغه سوال کوي چې طلاق شو بو کې او بل بل تازه بشي هغه نه مخکې ډېر ګوره اونه ویني هغه سره بل نیر دی هغه سوال کوي هغه نه پس بیا باب ته دي نو یا هغه جداري ده او یا دا یو قصد اختصار دی پکې بلکې زه خو یو خبره کوم دا جنس دی دا به یو نی دا څه دی جنس نو چا سره هغه چا سره بل چا سره بل ويقول ويحك يا ابن آدم ما أغدرك في التعجب لتصدق بعض جبلي ما أغدرك في التعجب لتصدق بعض أليس قد أعطاك العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أوتيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقي فيضحك الله من الله وخالقي هذا الله فتحها بلا شيء وبلا كاف أو ضحك الله كناية رضا باري تعالى ثم يأذن له في دخول الجنة الله يتمنى فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته يتمنى خلق دا هغه شي کوي چې لکه دې تمنا کوا د رښتیا واجب دا څنګه ټکو نو ټول تمنا کوي دنیا سيزونه بغوالي خزه الله به وتوي چې د امنيه قطع شي کنه الله به زيد من كذا خزه غوړه شبا جبلي وكذا مال غوړه جنت کې میوه غوړه دو غوړه الله به ته یاد چې الله یادې څونه به أقبل متوجه بشيء الله يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني الله بسك شيء غير شو الله بيقول لك ذلك ومثله معه هذا أبو هريرة قال كي مثله دي أو ده أبو سعيد الخدري فرواية 10 الأمثال 10 الأمثال قال أبو سعيد الخدري أبو هريرة إن الرسول قال الله عز وجل كذلك و10 أمثاله أبو هريرة لم أحفظه من رسول الله إلا قوله لكذلك ومثله أبو سعيد إني سمعت يقول كذلك و10 أمثاله كان مثله شو كلا تمنى كما قال الله وتعالى تعالى و10 أمثاله ما قلت يوم تصدق أنا والبسيش مولانا بحر كيف مناسبة أغلى شيء تجديد زيبا الله وجهنم كي نسل دا فضیلت د سجود شو ورپسې بل ځکه راځي چې کم ځای باندې اوخ کا لګېدلې د الله د یارینا ابم نسوي چې کم ځای باندې د الله د یارینا اوخ کا لګېدلې هغه بم نسوي په جهنم کې په اور کې اور نه به ماخوذي او دا سجدې دی ورپسې اشاره دا بوحینه مور ده نو ګوره د مالک او د بوحینه په منځ کې حمزه لیکلې شوې ده چې علیه السلام خان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابته ګوره امام بخاري ته وایي يبدي ضبعه ويجافي في السجود په دې ټول علماء استفاده دي د سړي په حق ښه دوسر پسې اشاره دا لیس دا متابع دا بکر ابن مزار دی چې بکر ابن مزار نقل کړي جعفر ابن ربيعه نو لیسم کوي الفاظ کې فرق نحوه دي يستقبل باطراف رجليه القبلة قاله ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم دير شوی ويستقبل باطراف رجليه ما دې استنباط کړو چې بوتانو سپلو کې مستقبل مباح دي مستحب نه دي یا دې کنه چې پاتې ځکه هغه کې استقبال ناراضي د اطراف ولرجال لکه مخکې دې شوی دی مخکې د جابه دي تعديل او طمانيه کې من کلام کړی دی شابه طریقه د نبی رسول طریقه دا نه د طریقه تعديل او طمانيه دا او ما صلیتا ای مثلا ابو یوسف کو چې مونږ بالکل نشو
او طرفین وي چې ما صلیت نفي د کمال دی یا جعل الناقص بمنزله المعذوب او تاسو ته ما د مسیء الصلاه حدیث ویل دي چې ان انتقصت من صلاتك شابته دې کې مې خبره کړې و چې ما ویلو چې د عذر د وجنه اختصار بالجبهه هم جائز دی که پوزه خوبي او د عذر د وجنه اختصار بالانف هم جائز دی که تنديري خوبي او کدوړه د خوبي اشاره کولی شي او بلا عذرين تاسو یادي نو ما ویلو چې اختصار فجبهه بيد انفنا عند الكل مكروه هذا اختصار فجبهه بيد انفنا عند الكل د ټول په نسبت مکروه ده او اختصار فانف بيد جبهنا چې سره پوزو لګي او جبهونه لګي عذر نشته ګوري ها نو فريض ائمه او صلاته او صاحبين لا يصح مستين شو او د امام سے فريض مستين خو سره د کراهیت تحریف لا یا دا منشي فريض په خبره اختصار عذر خفري روا بيد عذر نه اختصار پر جبهه بيد قوزنا مكروه هذا عند الكل او اختصار بالانف بيد جبهنا اي مثلا صاحبين اغي ورتا مفاسد وي او امام سے ورتا مكروه وي دو طرف او وان دا كم يودي اطراف د رجلین الله اکبر پویږي او رکبتين ضرور شو یدين شپک شو او جبهه وشو نو دا جبهه کې پوز او تندي دوړ داخل شو کنه شابه دې او وستبا نه باندې دوه معنی دي یو دا چې مخکې متا باندې وستغه کې نو وې تړي خیال دې نو چې ابو هريره رضی الله ابو سعید خدری غزا صحابي له سپړ دی په منځ کې ترمذی کې دی ویلي او یا لا يكف لا سني منيسا په دوه لاسونو دی اونې ول په عمل کثیر دی په یو دی اونې ول په مانځ کې په ځمکه نه لګي نو بیا هم مکروه دی ولا صوبه بعض خلک چې سجده لګي صوبه په دوه لاسونو راغونډه کې ځانته په عمل کثیر دی ورپسې شاء دا بدل کړه سبعونها قال حدثنا شعبة عن داود عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما ان الصلاه عليه ولا تكفر نو دا سبعه واجب نه دي چې بعض مسنون دي بعض واجب الله اکبر ویلو ما ویلو چې کوم باندې سجده موقوف ده غفرت او چې په کوم موقوف نه ده هغه مسنون نو رکبتين نه بغیر سجده کی دا مسنون دي یدين نه بغیر کیږي دا منسوب دغه شو مسنون او بيدر احدى الرجلين نه کیږي پرې به تکلیف او مشقت پکېږي نو دواړه خپل لګول مسنون دي یو لګول واجب او جبهه کې بغیر کو کیږي نه په تعریف ته وضع الجبهه على الارض هغه مفروض مخکې دا اصل خپل استاد صفات کی صحابه ټول صادقین دي قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد ترشيب رخاء منا زهره حتى يزع النبي شافيته رمضة معنا كي چې هغه سین تدلی کیږي اله بشامله اي مساله صدا سنوي اغي وي حتى يزع حتى اراد النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الارض مطلب دا چې د پیغمبرنا مخ کې شوی نه یو حتى اراد نو یې متضمن کو معنا رجاله د اراده لرا او اغي دا معنا چې هغه په متصل کیږي نو تبع اله شامل کې اوسم بل اوسم اصل کې دا شافعي سے مسلک ولیکن نن سبا حنابلہ پرې لګیا دي تاسو حرمین امامان ته ګوره چې الله اکبر وایي زمکه تلال شي پکې دي کې هغه یو وانی کوي که تاسو ته کتلی هغه زمکه تلال کې رسول الله اکبر زمکه تلال کې رسول ته الله اکبر وایي او حنا کې مخکې تیر شو چې اتمام التکبیر کې چې په دې هيئت کې به ويږي په خبره دا زموږ مذهب په دې کې قوي دي مولانا صاحب اذا سجد فاسجدوا اذا ركع فاركعوا في دبر التعقيب مع الوصل او اذا قرأ فانصتوا د روایت مسلم کې دي نو څه مطلب چې داګه د قرائت نه پس په چپټي کې یو ځای بوتل چپټي یو ځای په چپټي اذا كبر فكبروا اذا كبر فكبروا او اذا سجد فاسجدوا
اذا ركع فركعوا او څنګه دي اذا قرأ فانصتوا روایت مسلم کې دي هغه زموږ لپاره غټ دلیل دی او دې ټول باندې دا عمل نه کوي انت کې تګور په حرمینو کې چې څنګه امام سلام ګرځي دوی هغه ته سلام نه ګرځي اذا سلم الامام فسلم ما تقبل التي عربي واذا ولد او مو امام سره سلام ګرځو کنه نه انت کې امام السلام علیکم ورحمت الله او یو السلام علیکم ورحمت الله نو د دې سلام نه خلق مخونه کوي هغه اذا سلم چې فارغ شي نو فسلم ویږي په خبره نو ما دغه حجت چې مسلم روایت کې دا قرأ فانصتوا ور قرینه شو په دې باندې او د فی معنا څه شی دی مولانا څه شابه تعقيب مع الوصل يخبل مع هذا والبصير شاء لا ولد بابي اصل كده تجديد بالتعريف ده وضع الجبهة على الارض او ده جبهه تلقى تنديكي نفوذك كينا الخير ده امام بخاري ثابت ہے کہ نگورے جبهه تندی پوزا دوارا پکی داخل دی شابه دی واليدين والركبتين واطراف القدمين ذلك اطراف القدمين بوت کی کول شي ولا نكفي الثياب والشعر لا بنرا غونډه وربسپره فخورو دی ولګي چې خطا وادو دی راشي او امام بخاری په کوم مسله ثابت دی جیبان دا سره ثابت دی کنه دی اوس وی باب السجود على انف في الطين چې ګوره پوز ډیره ضروری ده که خټه بیا هم پکې ولګاو پوز ډیره ضروری ده که خټه ده کنه نو بیا نو خټه وخت کې پوز لګولې ده ولکه خو جبهه به لګوما د تشدد تعریف کې وزول جبهه د پوز ته نه پدا خټه کې به لګي ورپسې شه او د کجور یو باغ ته چې څوک نه کې لږ حدیث یو بل ته وایو ها او چې ليله القدر دي اوس رسول الله مبارک عالم الغیب وي نو دا ولې دا لس وګو کې کوي جبريل ولا آیه يا غمخ كده یہ رمشوا شباب لا خبر سبب دي شباب پوری ادراله فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيته خوب کې سنگلی ولا تاسو وکړه خوب کې دا لیدل چې ما او تین کې سجده لګول الله ما غسل کول په یو شته مخده باران ويجي په خبره ورپسې شه حتى رأيت اثر التين والماء على جبهة رسول الله وارنبت يا نبذ فوز شرط وي تصديق رؤياه فعلى ذلك لاجل تصديق رؤياه خوب وترشتونه خوب د پیغمبر خاص رښتونه وي تصدیق ظاهري چې ظاهرا کې الله غته وکړل او نور براشي ليله القدر کمش بلا تفصیل بلازي خو دې معلومه ده چې په دغه کال یې وشته ما شابه ډېرې مسلې دي معلومه شي مولانا سره یو خدا یو بل تر احادیث درسونه کاوه دا دې کې چې څوک نه باغ تسلل ليله القدر فضیلت معلوم شو رسول الله مبارک عدم د علم غیب د ليله کې ګوري بیا د جبرئیل مخ کې کړي بیا وته وي مخ کې کړي خوب د رسول الله مبارک ظاهر کې څنګه یې خوب له اقصى او ظاهر کې پورا کول او پوز باندې سجده لګول شابه دې او عقد الثياب مخکې باب غرض امام بخاری معلوم کا مخکې باب نه دا معلوم شو چې لا يكفي تسفي لا يكفى يكفي الثياب صرف جامع بنا جمع کې ها نو او امام بخاری و چې نګوري په جامع لنډه دا د مانځنه مخکې وتاړه هغه دا مطلب نه دی چې ځان مکشوف کا مانځنه مخکې څه وتاړه چې عورت مکشوف شي مانځ کې مکوا عقد الثياب وشدها لكول ومن ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تنكشف عورته نو کمانځ کې یو سړی دا کار کو کې د خشیت عورت کشف نه بیا جایز دی نو هغه نه د استثناء شو هغه محمول په کوم صورت چې کشف ناراضي نو اسمر غونډه په خوره دی ولګيږي او دا کوم صورت عقد الثياب قبل الصلاه او په مانځ کې کې یاري چې دما عورت کار کیږي نو مانځ کې دا کول شي یو لا کارو پکړه ورپسې دا استغاري صورت د مستثنا جو د مخینه ومعاقدو
خدورهم من الصغر على رقابهم تیر شوی دی درې قسمه صادر مې د تویل یاتي تیر شوی دی او فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال الجلوس نقول دي کې سوال وکړه دا خو دې وخت معلوم چې دې خالق دې معلوم نشو دې وخت کې عقد الثياب وشتها هغه سره مناسبت شو لیکن من ضم اليه ثوبه اذا خاف ان تشقق اشتغل دا حديث وران نو هذه قياسات معلومه اذا شد الازار قبل الصلاه سره فارق شبا چې کشف عورت راځي نو په منځ کې مې لري چې عورت مشوف کیږي منځ کې مې ولا سره دا د قياسات کله ترجمه الباب دي قياسات هم ثابت دي ورته إشارة ما يكون وجعلا وبه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جلال عن قول عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد ما كان يوم يكون وجعلا دقة حديث معلوم بلغ مثلا وبه قال حدثنا وسلم قال حدثنا أبو عن قول عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم باب التسبيح والدعاء في السجود فسجدوا فركوع كده قراءة القرآن ما نرى غير الترمذي كده ویلي او تسبيحات پکې ویلي شي څنګه چې وې ها عن رسول الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة چې د پیغمبر مبارک د سجدي نقل کیده نقل وکړي لکه عائشة په صفه اول کې نو درې کې د فرض وخت وو رسول الله مبارک په فرض کې چې تا په جهر کړی دا تعلیم د پاره نو د مخکنو نزدو خلق اورېدل د خدونه دا اورېدل په دې خوشاته دا معلومه کیدا چې دا قسمت تسبیحات د عائشه نقل د دې خبرې دلیل دی چې دا په نوافل محمول دي یا په سنن کو کې یو څه وایي په دې رکوعه وسجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعمل بالقرآن قرآن کې الله وسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا دا قسمه نوري ویلي یوازې دانا نوري ویلي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وسره وعلانيه دا په سجده کې ثابت دي او بنورم دي پکې هغه څنګه دي اللهم اني اعوذ بك څنګه دي خدای اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نعم دا نبي دا غدي خدايا وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ده سر میں يرشو اللهم إني أعوذ بك ها لا انا مو انا مجرد اي كده اخره كده راجي كده واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك تاخيري دي مخكم يرشو نو اللهم نو ده قسمت ادعيه راغلي دي فسجدو کې خدا په نوافل کې دا په فرضو کې نه شابه بعض ما تبين عن الجلسين وبه قال حدثنا برهان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابن عباس عن رضي الله عنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت سبحانك ربنا وبحمدك استغفرك واتوب اليك تقفان فالفك امي نبي السلام ويلي قال دراغي اور پسیشا ادا نبی رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ذلك في صلاه فقال الله تعالى وذلك دا غد مالک ابن حویرث روایت ده دا حدیث مکه تیر شوی دی ورقه الا مرګلو تو ویلا ونبئكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال وذاك في حين جيد الصلاه يعني شرع وقتا ما زوات نو فرض قام ثم ركع فكبر ثم رفع راسه فقام هنية لكتاب ثم سجد ثم رفع راسه هنية جلسه اخرى ثم سجد بما سجد ثم رفع راسه هنية لكن دي بیا جلسه استراحه کړي وصلى صلاه عمرو بن سلمة اذا من شيخ ابو قلابه اذا من شيخ فشانت من يقول قال ايوب سوي ابو قلابه شاكر واذا عمرو بن سلمة ما دي دليل وكان يفعل شيئا لم ارهم يفعلونه اذا بقى کار کو چې بل جانل کوي
كان يقعد في الثالثة أو الرابعة إذا أو شك رابعنا لقاء رابعة قلنا ثابتة ذا رابعة شك مكة فهو ثابتة لقيادة بكي في الثالثة ويجي نقول هذا هو دليل لجلسة استراحة لكن ما سوى ذلك الذي حديث تقبل معلومة شوى كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه إذا أنا كارك جبل نكاو او د شل شپې تیرې کړې د رسول الله مبارک سره خپل وای فاتحه مالک ابن حويرث في فاتحه مراد النبي صلى الله عليه وسلم مالك مقوله لها فأقمنا عنده فقال لو رجعت من أهاليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم دا مالك ابن حويرث دا زموږ د جماهیر الصحابه د روایت مقابله کې نشو غشته شل شپې تیرې کړې او ما تاسو جلسه استراحت امام شافعي رحمت الله عليه وتمسون وجغلم او لو غير ولا كذا او اي مساله سوا غير مسلول او دلائل د تماویل محشر ذات لیکلي دي ښا ترمذی هغه روایت راوړل لري چې د ابو هريره روایت ته چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت الصلاه على صدور قدمه یا دي دغه او د نعمان ابن ابي عياش دا هغه روایت راوړل دي نعمان ابن ابي عياش سوي ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويجي خبره او د ابن مسعود روایت دغه نقل کړی دی ابو مسعود بدري چې انه كان ينهض في الصلاه على صدور قدميه ولم يجلس واخرج نحوه عن علي وكذا عن ابن عمر وابن الزبير وكذا عن عمر وقد اتفق اكابر الصحابه الذين كانوا اقرب اليه الجسم من مالك بن الحويرث راغب الترتيب والتوازن او حديث مسيء الصلاه كده بيقول ثم ارفع راسك حتى تستوي قائما ثم ارفع راسك حتى تستوي قائما لو تربص ان شاء الله. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن عمرو بن رضي الله عنه قال كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم وقومه قالوا بين قريبا من السواء قريبا ذكروا جلسه وقوم قام خلق كما والبطيشة. وبه قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن رضي الله عنه قال إلى أحيانا ورسول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبلنا قال تجزاء أهل المال وجل أقول تسمعون كان إلى أربعة من وبيعها حتى يقول القائل قد وبين الجزء تقرأ هيري شجوعان حتى نوافلو کی بہرے زیاد کہاں منذ جوڑیر کے زمرہ دنے و کہاں ذراعین فتجلکی بنقوری مشتی بہاں اولادون بیکی خود مراتنا کفین یدیهنا مراتنی كفين ولي ولا قرينة غير مفترش ولا قابض لهما مفترش بمنو كده سانجري لقولي او قابض بمنو قابض دي تويه نا متي كوان متي منو متي لازم نو چې بس بکه کېدي موټي هم نه دي بلکې ګوتې خورې دي ها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز في السجود ولا يسجد احدكم ذراعيه في صلاه الليل دا هغه دی په وتر من صلاته ثم هذا جلسه استراحه ها وبه قال حدثنا محمد بن سلمان قال اخبرنا شيخنا قال اخبرنا خالد بن حمام قال اخبرني مالك بن ربيع رضي الله عنه ويقول النبي انه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى صرف يو صحابي دا نقل بل سوقنا او دا هغه صحابي چې صرف شپل شل شپې تیرې کړې دي وسره او حافظ ابن حجر وی دا هغه وخت راغلی چې رسول الله مبارک تبوک له تیارې کاو ګور اخیری زمانہ ده او شل شپې تیرې کړې حافظ بخاری کې شته او دا هغه زمانہ ده چې د نبی رسول الله اخیری عمر نو لا تبادروني بالسجود اني قد بدنت او بل ما د مخ کې د ډیرو روایتونو ثابت کړه چې د موږ کیفیتو کې هغه کیفیت رسول الله مبارک ورکړي چې کوم کیفیت د تيقظ دي د یقظت دي ورته شي ګوره دقه د مالک بن حارث بل نشته بل ستاده هم هغه شاګرد دی وی لم ارى يفعل شيئا لم ارى يفعلونه لم يفعل شيئا لم ارى يفعلونه دي پکې متفرد دي
بل چې دا کار نه دی کړی ورپسې ومقه روایت وروړي شابه واعتمد على الارض ثم قام اگر روایت لنو مستدل چې په ترمذی کې دی ویلي الهونه به مخکې کل پر ربتين لکه خضر بیا په پاتې تداغي مقداري معارض شو دا ها پس مکه الهونه کې دي نو بیا پاتې مخکې په تیر شي ویلي الهونه به مخکې چته کونډه ورستو چته دغه الهونه ورستو چې نو پدې مخکې چې کوم روایت مخکې تیر شي ویلي ها دا موږ د مالک ته اختلاف وکړي عام داغي سره معارض شو ها او چې پاسې الله اکبر وایي ها په نهضته د جماهیر مستدل وایي ها چې یو ادانه چې پاسې مخ کې الله اکبر رستو وي نه پاسې دو وخت کې یتم التکبیر مخ کې تیر شوی دی ها ابو سعيد كتب في تكبير رفعهم بالجوع يصلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه حدثنا سليمان بن علي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يوم بن مصطفى قال مضطر ذهن وظاهر قال تعالى الفضل وحنا والبصير ولا تقل عنه في ان بعد رضي الله عنه فكان لا تذكر ولا فكر ولا نحن كان كما الناس الامام الذي فقال لقد بنا هذا محمد صلى الله عليه وسلم قال قد ذكرني رضيات هذا محمد صلى الله عليه وسلم بس لك ما تقول تاسو تماویل کو تاسو یادي سمې ویلو چې زمون پنځ افتراش افضل دی مطلقاً یاد لرئ دا اول یو ثانیه د امام مالک پنځ توارق افضل دی مطلقاً یاد لرئ توارق اولی تدویمه او د امام شافعی رحمت الله علیه پنځ چې کما قاعده کې سلامي نو هغه کې افتراش افضل چې کما قاعده کې سلامي هغه کې توارق افضل ایک توارق افضل او د احمد پنځ د دواو قیدو والا دویم کې توارق افضل نه بشي په او سمره د خلاف کوم ذکر راځي د ماسپقین په مانځ کې نه دا سار په مانځ کې ماسپقین په مانځ کې د دوالو پنځ په اوله کې افتراش ته او په دویمه کې توارق دی د شافعي ته پنځ ولې د سلام دی او د احمد پنځ باندې ولې ځکه دویمه قاعده ده او د سار منځ کې د دوالو اختلاف دی د شافعي ته پنځ توارق افضل دی د سلام دی پکې او د احمد پنځ په دې کې توارق افضل نه دی هغه دوه قاعده والا دویمه کې توارق وي ایوه قاعده وي کې په خبره او د خود متعلق ما تاسو ته ویلو لکه اختلاف پکې شته اوس پراش ام الدرداء هغه د صلیب په شان صلو په شان منځ کړي دي دا جواز او په عدم جواز کې اختلاف نو غوري په چا کې اختلاف دی او اوله غیر اوله کې په زموږ پرېدم څوک توارق کوي جایز اسم پکې نشته جواز او ما دا څنګه توارق د نفع د افتراش بل دلیل ویلې مې په توارق کې ګورې په بل قوباسي نو توارق کې ډېر زیات دی نه سي هغه کې بل مسلمان تم zarar دی او په بالکل د بل مقعد سره راځي په توارق کې نو چې کم قسمه داسې روایت د توارق یا د جلسې د استراحت راغلي دي یا رسول الله مبارک یا دین رستو چت کړی دي دا مفکر درستان ور حمل او یا په بیان د جواز پښتا دو پر پسې شاو وکړه کوم په دغه څه چې د فلانه حدیث ته په یو کار کوي دا او دې خبره ده چې الله سبحانه وكانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسه الرجل وكانت فقيهه نووي تاخذ نووي نه لیکن ما تاسو ته ابرو بلا د روایت کوي ها بلا روایت نه وي یا غیر کې زموږ پرې د خزو لپاره توارق افضل دی یو خدا کا توارق وکړي خو ما تاسو ته دلایل ورپسې ها او اختلاف په کې نشته دا د اختلاف په کې نشته بعض حضرات لیکلي پلان کې داسې کړي پلان کې صحابي داسې پلان کې داسې کړي زموږ په انکار دا نه دی کړی مونږ خو چې دا جګړه په جواز او په عدم جواز کې نه د پجا کې ده او لا غیر ده نو بعد ویډیو نه بداسې کړي خبره پکې نشته او زیات تر د خزو د لپاره اکثره طریقه دا ده
هغه بعض علماء لیکلي بعض کتابونو کې چیرې دا پلان کې صحابي نو موږ انکار نه وکړ موږ د جلسې صراحت ته انکار نه وکړ هغه لیکي موږ د امین به جهنم انکار نه وکړ چې نه راځي تاسو په یوه کې په خبره نو انکار نه وکړ او نه ابوی د دې انکار کوي چې رسول الله مبارک افتراش نه وکړ خبره ده چا نو دلیل د دې نه چې دا خو ثابت کړي صحابه نه ده خو ما د خپل دلایل هغه خپل دلایل نو دلایل باندې خبره دا نه ده بنا چې د صحابيات او ثابت نه ده ثبوت کوم پر خپل دې ثبوت نه کار کوي خبره خدا اوله او د غیر او د ترجیح ده نه پیږي په خبره دا امین بالجهل نه چې انکار کړی خبره خدا ترجیح ده د تورط نه چې انکار کړی خبره خدا ترجیح ده نو د خزو په دغه سي د ډیرو خزو نه ثابت ده مثلا چې ابوی د سلو په شان منځ کړی نو موږ خدای نه انکار نه کوو موږ خو د جلسې صراحت ته انکار نه کوو خو دا ورو کې نبی صاحب نه کړو مالک ابن حارث کوئی شی نه دی او خدا جواب نه کوي چې مالک غلطه کړی تاسو پوهیږئ په خبره موږ خدا نه وایي چې رسول الله مبارک جهر بالتامین نه لیکل دغه موږ انکار نه لیکل خبره د چا د مولانا صاحب دا اولا او د غیر اولا د ترجیح ده خذ پر اختر ورپسې شه مولانا دا دی ګور عبد الله دا ټول به کوله دا چې څنګه چې پرلط دی غزاو ففعلته وانا يومئذ ما غزاو ما دا چلو فنهاني دي ما دخل تسکه قال ان تسکه وانما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتسني اليسرى ما تسکه وان رجلي لا تحملاني دما في خوږي چتاینه دې فراش نشم کوله موچتاین مخفي خوږي ویګه په د دې لپاره او دا زموږ دلیل شو د افتراش لپاره که چېرته په دویمه قاعده کې توارث وي نو په بیان کې به خامخا کړو صرف افتراش یې وتاو الله اکبر پوهیږئ څه وتاو نو ګوره کته وي چې دې کې متفرق عدم ذکر دی او عدم ذکر خو دلیل د نفي نوي نو ما جواب کړی دی چې عدم ذکر په مقام د بیان کې دلیل د نفي وی چل وتخی چې چل وتخی او توارث یې نه خو نشته کنه چل وته د قاعده خی نو که تورط په یو قاعده کې ثابت وي نو ته به خو کبه نه خو نو چې وی نه خو وته خو دلیل د دې چې نشته کنه دا یاد وساته دا زما قاعده د کومه خلک غلطه کسبات کوي دا دوی قاعده نه ده زبر چې عدم ذکر دلیل د نفي نه دی دی عدم ذکر بدعت دی وای زم عدم ذکر دلیل د نفي نه دی بعض وخت یو شی ذکر نشي ولی ذکر نشي اغا ضرورت نه لیکن دما قاعده کې د اختصاص کوم ځای چې عدم ذکر دلیل د نفي نه دی خو په معرض د بیان کې دی یو بیان کوي او یو شی ذکر لکه د مانزه د بانګ بیان کې چې الله اکبر نه شروع دی لا اله الا الله پورې او مخکې الصلاه والسلام علیک او نبی نو بیان چې کوي نو دلیل د چا شو لکه چې کدینه علاوه نور څه قسمه اسکار پکې دنه کې نشته لکه د ماښام بیان کوي چې 3 رکعات دي 2 ډکه یو تش او سلام به وکړي اوس دې کې عدم ذکر د 3 رکعات راغی نو کته عدم ذکر خو دلیل د نفي نه دي کېږي چې 3 کړي او راوي 3 ذکر کړي د بسوې په مهارت د بیان څه دی بیا دې خو بیان مهارت د بیان دی چل وتخید قیدی نو چې چل وتخینو که تورو کې کوي خامخا ورته دغه چل خو درو دوه سر پسې شه بعد اوس دې حدیث باندې د امام بخاری علماء کلام کړی ور کلام کړی او په ابو داود کې شته چې د محمد ابن عمرو ابن عطاء سما د ابو حمید ساعدی نه ثابت نه ده امام بخاری وروړو په دې ټولو کې ګوري چې څومره تحویلات او په ټولو کې اخیری راوي څوک ته محمد ابن عمرو ابن عطاء دا سما نه ده ثابت دغه په دا غټ دی سبا د موجوده له کسانو کې ناستو لکه صحابو کې نه صحابو تثبیت کړی دي تو ګور ابو داود کې محمد ابن عمرو ابن عطاء یو ذکر عن عباس بل ذکر عن عياش بل ذکر عن عباس او عياش دي امام ابو داود په کلام کړی کنه حافظ ابن حجر په قول باری کې په علامه عینی په بدر الدین عینی په عینی کې په خپل په کلام کړی دي دا مول روایت منقطع دي امام بخاری بعض روایتو باندې تاسو سماوي دي
محمد ابن اسحاق څومره د راویانو کې راځي راځي کنه راځي او قسم دې چې په محمد ابن اسحاق څومره جرح شوی دي ابن حبان ورته ضعیف وای حافظ ورته ضعیف وای دارقطنی ورته متروک وای امام مالک ورته کذاب وای دا خدای اچھا خپل او د امام بخاری محمد ابن اسحاق څومره روایت وروړي زور پسې شمولانا سے چبا انه کې ضمیر براجه کوم چاته دې دا زور جالسا معنا فرن من اصحابه دې ستاسو یو صحابي سره ملاقات ثابت نه لري چې ملاقات سره څنګه جالسا نه لري زور پسې شاه أخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته كتب رجع يديه حرما بين إذا ركع أمكن يديه من الفتين ثم نزل الله ظهره فإذا رفع رأسه حتى يرد كله فقال مكانه إذا تزوج يديه من المختلف ويقابلهما واستقبل يقرب رأسه يديه قبل إذا لم تستطع عليه واستقبل بأطراف رجليه القبلة والإمام بخاري مخكي منه ترجمة الباب وإذا أبو حميد ساعدي رواية نماذج ماذا تدار على ولي وتابع داي تورو كيو ها نتيك دي وي سمع الليل دجانا دا يزيد دا محمد ابن حلحلنا ابن حلحلنا دا ابن عطانا دا محمد ابن عمرو ابن عطانا او دا نوي چې هغه ته ما تابع ده انا نه شابه وكان أبو صالح في كل قصة مكانه وقال عن يحيى أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو حتى تحدثوا كل فقال باب من لم يرد التشهد الأول ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفتح ولم بلا مولانا سيبه نقطة بلا دا بولا دا أبو حميد سعيدي روايات دا دي أبو حميد سعيدي مخي پر روایت کې رفع الیدین ثابت وکنو دلته وګورئ إنه كان جالسا مع نفر وذكرنا صلاة فقال أبو حميد أنا كنت أحفظكم لصلاة رأيت إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ذكر كل يدين ونكر ثم خسر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ذكر كل يدين ونكر وكتبه نا ذكي بيان نه ذکرې نو مخکې کې بیان د حذو منکبيه کوي دلته نه کوي لکه پوهیږئ کنه معرض د بیان دی پوره چل خی رفع الیدین چې ته وایې نه نو په اول کې ولې خی اول کې نه دی رفع الیدین کول دي په دې درې پر پوتو را پورته کېدو پوره نه خی او په دې وې چې نه منقطع نه دی امام بخاری وایي دې به سره نه ټیک شو تورو کې کړی دی نبی رسول الله زموږ ته جایز هغه د عبد الله بن عمر روایت سره څوک منور سره څوک لو صار قصيشة مولانا ومن قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا الذي قال حدثني عبد الرحمن بن مسعود ولا بني عبد الله بن قال ولا يقصد في حال ان عبد الله بن مسعود وهو قال هو من هذه الروايه وهو حديث بني عبد الله خذ باب من لم ير تشهد اول واجب ندي امام بخاري وای لك زمره مکه واجب ندي قعود مقدار التشهد واجب نه پیږه خبره تشهود زموږ په مسند دی وایي کنه پیږه تشهود زموږ په رسې دی مسند دی خبر نه وایي قعود مقدار التشهد جلوس مقدار التشهد ته نو کدی نه واچي په ما ورت نه دی او دلیل ټیک نه دی وی نبی رسول الله قام من ركعتين ولم يرجع واپس نشو نو کو واجب واپس شوی به زمنا قعود واجب دی کو واجب نه وي سجده و بینه وقت قعود څه دی لکه واجب دی که واجب نه وي شابه سجده ونه ولې سجده نو تشهد ته خو واجب دی قعود ته واجب ویما او دی ګور علیه السلام ته واپس نشو کنه نو فرض هوته ده نه که فرض بیا واپس کېږي او نو تفصیل ما ویلې دي چې کوم دی نه واپس کېږي یاد شو پرون نه بل څه شوی دی لو سر پته بس یو نقطه د ذهن تر العلامه علی دي کړي دي چې قعود بحضار التشهد واجب دی په دې هو پېښه کنه او تشهد څه شی دی نو تشهد مسنون دی پنځ د ائمه ثلاثه خلافا لاحمد احمد تشهد دی لفظ د تشهد چې کوم وایو دې ته ما واجب وایي ناغوي قعود هم واجب دی تشهد هم څه دی واجب ائمه ثلاثه سوای
چې قعود واجب دی تشهد مسنون دی قعود مقدار التشهد داخل پکې ولګوا دوه پته شي لم يجد فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وصل الله تسليمه كبر وهو جالس وسجد السجدتين قبل ان يسلم ثم سلم او کستاخیانی نو مخکې تیر شو چې سلام یې وګرځاو په ترمذي کې دی اوې پرون تیر شو خبره نو موږ تطبیق کوو د دواړو په منځ کې څنګه تطبیق کوو دلته قبل ان يسلمنا کم سلام مراد دی د انحراف او الته کې د انحراف ولا سلام نه دی دا نن تطبیق شو زور پسې شه مراد وهو جالس ذكر قبل التسليم ذكرتون بعد التسليم ذكر استعام قال حدثنا يا عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتناول عن النبي بس بدي طول علماء اتفاق ده چې اخیری تشهد فرض دی ها مقدار التشهد جلوس بیا غوړیا دوما ها السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان ممتاز التفاق على الإسلام وقال إن الله هو السلام السلام على الله واحد تذكرني والسلام على الله مرسل به السلام المؤمن المهيمن العزيز فإذا صلى أحدكم فليقل سرئوي التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ذيك ما بيد دخاء ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بس عباد الله في جبريل ميكائيل طول ذلك فإنكم إذا قلتم أصابت كل فعله عبد ترسيكي صالحين كم صالحين بالسماء والأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والبسيشة إن الله هو السلام السلام على الله نشتى نقولوا لبعض نشتى السلام على الله بمرسل به نذكر الزوجات الموايا وبه قال حدثنا سليمان قال فرجعنا من دوري قال اسمعنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اخر محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول صلاته اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات اللهم اني اعوذ بك من المخزي والمغرب فقال له فنوافلك بقول ويلي ها ذك عائشه خبر وركاي يدعو في الصلاه عائشہ کو پجامہ کی پسافه اول کې نه دا ولاړه او رسول الله مبارک جهر چې کړي په نوافلو کې کوئی عائشہ ته او په فرض کې کوئی جهر نه کړي دا بالکل ویل شي په موږ خلک اعتراض کوي الکه حدیثو کې راغلي دي چې دا دعا وای او تاسو اللهم ربنا وای سبا موږ ندی ویلې زموږ فقها وګورئ چې دعای ماسوره دی فقها نه دي کړي چې کله درود شریف وي بیا دعا کومه به ماسوره تاسو شوي چای کړئ ويجي فخبر ده بالعلم مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم البعث ويدش واللهم ربنا لك جامع ده ذكر من عوام الناس خداني جيب خدا دي لك قوتك ولا لولا فشار نو قوتك ولا ولا باندې خدای استاوي سره ولې چې بل څه بل سره نو موږ ذکر ته مختصر شي ورپسې شاه فقال محمد كما تكلم من فقال ان الذي عليه حدث من وين وقال محمد بن صلى الله عليه وسلم يقول ابن تعالى من كان يوم اخره وقال حول من الاسلام والامر بالله وعن جوهر قال له الزبير ان عائشه قالت دوار المسيح وي دوار المسيحي في الارض كقربلاء يا دوار ممسوح دي يوم ممسوح بالبركات عيسى بل ممسوح عن البركات دوسر پدیشا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى ابراهيم بن سجايا ومن خلق من حول الجبل فالعظم الذي عن العين كذا جاء من عن الكلام عن بكر بن رضي الله عنه عن بخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عن ابي بكر قال اللهم اني قل دامن کی دعائی معصوره دا مختصر فرض کی په خو انسان نه کړی الګ جامع دعاء معصوم ولې هذا قران دا قران هم دا او جامع هم دا نو ځکه موږ غیلا وایو چې دا بهتره ده نو موږ غوړي په روایتو کې افضلیت نشته او نو د فقهاو دا افضلیت دی کوم دعاء معصوم ته به ویل چې فقهاو
ورپسې ځه باب ما يتبين من الدعاء بعد التشهد او دا دعا واجب ده په دې ټول علماء اتفاق تکړه ومن حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عاصم قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم السلام على النبي عليه السلام على فلان السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام لا تقل إصرار إن الله هو السلام السلام على الله ورغه کې دا لفظ نو او بده کې دا لفظ راغی شابه دې دا عبد الله بن مسعود مرفوع روایت دی مخکې کې وونه دې کې لري وونه راځي ها شابه دې على عباد الله الصالحين راغي تر مانځه د ختمېدو پورې پودې نه دا مخاطبه لرکوا پرې چې په لګي دې وی دا ځکه وایي چې اسنه په مانځه کې بلا فرانه کوي چې ګوره تواضع راشي ها أدق رسول روان دق حديث حتى رأيت أثر في جبهته فدا کله دي په باندې چې ورته د دوی باندې نه پس کنه باندې نه پس به د باقي وا کله لري چلوي بس کوو ولا څه ورپسې